बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम د یتیم او سر اعظم ستاسو د اخلاص خادم الیاس سهارا ملګرو راغلی ورسک اوجتا د رحیم زادر اور کورتا رحیم زادر اور کم چې خپل بچانو له بای خواري مزدوری کوله دیاړي به کوله د نن یو کال وړاندې کله چې هغه لورې ټاپ تلاړو د ډاینې سره په دې غرض باندې چې دا غزګې نه به واوره راوړي په ګرمۍ کې پردی ډاینه مزدوری به کوله او هغه واوري بدل ته خرڅوي دا غیله قبل بزانه دیاړي پیدا کوي خپل بچان له حلال رزق راوړي هغه گاډي په لورې ټاپ کې دی او حادثه شکار شو چې باغې کې دریو کسانو د خپل ژوند بازی بایله رحیم زادر اور نه هم وو بچان پاتې شو چې باغې کې د ټولو نه مشر بچي داده داغه نه پنځل اوریانی او دو ځامن پاتې شوی دي دا کور چې کم تاسو تخکاری دا ماتي برګې مات دیوالونه دا هم پردي دي کبه د کور کې تاسو سوي نه نو زیات تر داسې دي چې دا پردي دي زمونږ د خور ژوند په ستیریږي د دې بچانو ژوند په ستیریږي د دې د ژوند خوشحالیانی د دې د ژوند ستونزې د دې د ژوند پاړه باندې بعد د خور نه اوسو ته پوښتنه کو هغه بچانو نه وکاو کم چې زما د وینا نه زما د سوال نه مخ کې دا غوي پسترګو کمی وخ کې دي هغه بچان کم جاړي ولې هغه ته احساس کیږي چې کله پلار په کور کې نوي نو ژوند څومره د سخت سره وي د پلار نه بغیر ژوند هیڅ نه وي ډېر نیمګړی ژوندۍ وي او د هیڅ چا دی الله تعالی پلار نه وژني تر هغه حد چې پاغه کور کې د مزدورۍ جوګي او داسې بچي نه وي نو دلته کې هم هغه وخت کې هغه سیره هغه چغې دي هغه دردونه دي کم چې د هر یتیم आवाज پروګرام کې کم چې په هر یو کور کې زموږ سره هغه خور هغه بچیان ناس ته غوښنه شو ته پوښتنه کوو څنګه سره اوسه السلام علیکم خور خورې درته وای رحیم زادر اور چې کله وته مزدورۍ له لاړو لورای ته هغه ولنې غږ در باندې چاوکو چې هغه په حق رسیدلې دي او کله چې د کور ته دوه جنازې را دننه شوې چې باغې کې ستاسو یو خاوند او یو د لیور و نو هغه ورځ څنګه وه د دې بچیانو او ستاسو او د هغې ورځې نه بعد ستاسو ژوند څنګه دی زمونږ هغه ورځ داسې په قیامت باندې تېره شوه او هغې راباندې دقه شان مزدورۍ راتله موږ ماښام ته په انتظار و چې ماښام له موږ له سره راوړي موږ خپلو بچو له پاخه کړو او هغه دقه شان موږ له په مړه خوله باندې دوه جنازې راوړه زما بچي ماته اریان پاتې شو زمونږ اوس څه ژوند تېرېږي خو دقه ناست یو څه چا راله څه راوړه چې ویې خورو که چا څه رانه وړه چې بچي مې جاړي او پراته او جاړي چې په ژړا ژړا اوده شي نو او زمونږ ډېر زیات د سختۍ ژوند تېرېږي په دې پردو کوټو کې ناست یو دې خپلو بچو ته ناست یم دا واړه واړه بچي مې د دوی ته خپل ژوند تېروم او هېڅ د رقم هم نه لګي د خدای سره هم شته نور هم هېڅ هم نشته موږ خو مسلمانانو وروڼو خو چې زموږ سره څه لاس امداد کولی شي څه کولی شي د دوی الله سره ښه دي موږ نه خلک دقه خیر او زکات راکړي موږ خپل ټیم په هغې تېروو موږ هغې ته داسې نور څه درک نه لګي اوس زه نورې خبرې نه شم دا واړه واړه بچي راته پاتې شو دا جنکۍ راته غونډې پاتې شوې اول مې ټولې جنکۍ دي بیا مې پسې دقه دوه هلکان دي دوی ته خپل وخت تېرومه ناسته یم او دقه ژوند دی تېرېږي نو څه ژوند دی خو تېر شو تېرېږي نو خورې درته وای چې کله رحیم زادر اور جمدې نو په دې کور باندې دومره سختې وي نه دومره سخته خو نه وه په خپله سخته به یې تېروله مزدوري به یې کوله ماښام به یې خپلو وړو له رزق راوړو او ماښام له به زمونږ تمه وه چې را به وړي واړه به یې وخوري اوس څه د رقم بند شو نور څه د رقم نشته اوس چې ماښام شي نو د څه په انتظار یې او څه دا وره چې کوم انسان ورسی کوي دا بچیان چې کوم ورسی کوي نو هغه خو هم نشته نو اوس ته څه په تمه ژوند تېروئ اوس دغه ژوند تېرو چې ماښام شي چې څه یې چې وړو ته یې کېږدم چې څه نه یې چې واړه دی وره ته ګوري چې څوک به څه راوړي که نه کوڅې ور څوک ووهي چېرته نو دي وږه ګورلنده یې وراله منډه ووهي چې چا څه راوړه څوک راله چېرته وړه راکړي یا راله څه راکړي وله پاخه کړمه بس ناست یو نو
دا اوس چې کومه روژه تېره شوې ده خو ریا راتلونکی بله ورځ اختر دی نو د دې بچیانو د جامو د پیزارو داسې څه پروګرام شته نه د دوی هېڅ د رقم د جامې پیزار نه لګي یو ولا دغه زړې جامې ورکړي وای غوندې بل ولا ورکړي پیزار ول ورکړي په خپلو کې نور څه د رقم نه لګي نه د جامې درک لګي نه د پیزار هېڅ اسری نشته کاکا ستاسو نوم دی مناهل مناهل سکول ته ځئ بچی ولې ژاړئ زما پلار مړ دی ستا یاد شي بچو پلار څه کار به یې په کرس مشین کې به کار کوم اوس څه شو بچو اوس مړ دی کله چې پلار مړ شي بیا په کور کې صحیح بچو زه د دې خاورې بچی یما یتیم او زه د دې خاورې بچی یما په کور کې سم دی مونږ سکول ته ځو زموږ جامې نشته پیزار هم نشته چمګان کې وړو ته خفه کېږو پر پلار ولې لوبې راوړي ستاسو نشته بچی نه پیسو پسې جاړو د مور سره هم نه ستاسو نوم دی بچی میسا سکول ته ځې ته ولې ژاړې بچی زما پلار مړ دی ستا یاد شي پلار بچی څنګه و تله به یې سره وړه د لوبو سامانونه میوې هر څه به یې درله وړه څه به یې درله وړه لوبې اوس تل څوک نه راوړي بچی نه نو کومو ماشومانو چې د نور وي بهر بیا ستا نه پلار دلم نه راوړي خو ځان الله تعالی اخیستی دی تاسو نه خفه کېږئ ولې چې سکول ته ځئ څوم کې لسم کې خو بچې دا راته ووایه کله چې اولنۍ ورځ داسې وه که نه تاسو د خپل بابا د مرګ نه خبر شوئ نو هغه ورځ څنګه تېره شوه د پلار د مرګ نه بعد اوس ژوند څنګه تېرېږي هغه ورځ باندې ډېر افسوس تېره شوه اوس راباندې هغې دغه تېرېږي اوس سکول ته ځم خو چې پلار مې ژوندی و چې سکول یې راباندې وي اوس مې سکول سره نشته سکول پیزار اوس مې هم نشته جامې چې پلار مې ژوندی سکول ته مې پیسې وړې اوس چې پلار مې نشته وي اوس هغه شان سکول ته ځو راځو کور د سر سړی یما یتیم پیبللې چې د سکول ته ځئ څوم کې شپږم کې ژوند څنګه تېرېږي بچو د پلار د مرګ نه بعد یما یتیم مونږ اسلام نشته ستا داسې خبرې دي ډېرې بچی چې هغه تاسو ژړئ ډېر زیات هم جامې هم پیزار نشته زموږ سکول ته واړه پیسې هر څه راوړي مونږ اوس نه وړو چې پلار هم ژوندی و هغې به راکول اوس نه چې ماښام څوک انګولې ډوډۍ سره نه وړي بچی نو بیا څه نه یې کور کې نه بیا دغه شان زه شو او چې څوک څه راوړي هغه بیا وخوري بیا داسې نهارې شپې پکې تېرې شوي دي چې کله څه نه یې او داسې ملاس یې څونه تېرېږي بچو ډېر شي دا د مور هم په څه باندې راځي که څه درته وایي تاسو چې ته کله غواړئ یو څیز او کور نه وي نو څه ورسره کوئ بیا ورته جاړي زما خپل هم دي وروڼه څه غواړي پیسې جاړي ورته د هغې سره خورای دا بچیان خو خبرې لږې کوي جاړي ډېر زیات او جاړي به ځکه چې کله پلار نه وي په کور کې کله درد زیات شي نو بیا هغه دردونه هغه سختې خامخا په یو طرف زور کوي هغه د اوښکو په ذریعه وځي هغه د ژړا په زور باندې وځي دا بچیان چې دا اوس کم جاړي ماتې لا سوال نه و کړی دوی کومه ژړاګانې کوي دا اوس هم دغه کاکای جاړي دا ټول دا چې داسې څه غواړي ستاسو نه او دوی جاړي نو بیا ورسره څه کوي بیا ورسره دغه ناسته وته یم دوی لږ جاړه زه ورته ډېره جاړم او ناسته یم ورته په ژړا ژړا کې دې ویسته وده شي چې سکول ته ځي په ژړا ژړا رانه سکول ته لاړ شي پیسې غواړي جامې پسې شلېدلې بېزار پسې رهي او دغه شان روان شي د دې څنګه روان شي د باڼه دړ کوي او زه جاړم او دوی په وره وځي په ژړا ژړا لاړ شي دې سکول ته بیا راشي ستر راشي نو چې سکول نه راشي چار سره وړي هغه وخوري بیا به سبق له لاړ شي د مدرسې سبق له لاړ شي چې راشي بیا ایسته وده شي
نور څه درک نه لګي او ما ته جاړې زه دقه شان دیو چې څونه دیو جاړې دي څو سره زه جاړم او ناست یم ستا سره مې نشته چې څه ونه ورکړم نو بهر ته وځي پردو وړو ته پسخېږي واړه چېرته میوه خوري واړه چېرته څه ورسره وي دا ورته پسخېږي راشي ما ته په ژړا شي نو زه ورته یم زه ډله څه وکړم ما سره څه دي نو واړه ټول په ژړا ژړا باندې بهر ته وباسم بهر ته وځئ ځانه لوبې کول د خورې پنځه ماشومان دي او دقه یو بچنګی دی یا غبل ماشوم دی لکه که یو شپه تو دي داسې قلار کې یا خوا دی خبر سره وکړې شپه به تېره شي سبا بیا داسې حال دی بل ورځ بیا داسې حال دی نو دا ژوند خو ستا ډېر زیات د سختو نه دی ډېره سخته ده ډېره ګرانه ده الله ته اسانه ده والله د خلکو سره ښه وکړي دقه چېرته راله سیر وړه څوک راکړي څوک راله چېرته ګوړه راولېږي په هغې باندې خپل ټیم هړم او ناسته یم دې بچو ته ناسته یم بس ډېر ګران ژوند دی او ډېر په ګرانۍ تېرېږي نو څه وکړو الله مسره دی نور څه اسره هم نشته الله دې د خلکو سره ښه وکړي چې څوک را سره د لاس امداد وکړي او څوک را سره د دې وړو یتیمانانو بچو مې څوک خیال وساتي نو الله دې خوشحاله کړي نور څه درک مې نه لګي زه خو د خدای سره ته پاتې شوې یم زه خو دې وړو وړو بچو ته ناسته یم زما خو څه درک نه لګي زه اوس د دې بچو سره څه وکړم اخر د دې بچو زه څه چل د دې سره وکړم سلامته کور به راته ناسته ده ټول راته دغه دي ستاسو د مخې جاړې قرآن چې راته ځان په ژړا مړ کړو چې دوی جاړې زه ورته هم جاړم زه زما د بچه خفه دي او جاړې نور به زه څه ووایم نور دغه ژړاګانې ټول عمر زما په سر شوي ما ته یو بچی جاړې ما ته یو بچی خفه کېږي په دې باندې څو ورځې نهارې تېرې شوې څو ماښامه نه ما نهار وده کړه سهار راپاڅېده چې درک نه و ژړلې راته وایي موږ له چا پوښ کړو ما چا له څه نه پوښ کړم خو چې واړه مې بیماران شي دقه شان راته څو ورځې پراته د پیسو درک نه لګي په خپله د ګردې بیمار یم ډاکټر له نظم په ګرده مې سم درد او سوی دی خو ډاکټر له نظم سره شتی نه په څه شي لاړه شم دا واړه دي دقه شان راته ناجوړه واړه چېرته نه شم وړی ډاکټر له چېرته مسلماني ده ډېر بې حله شي څوک یې رانه ویسي دوایي ولا په ټیم کې وکړي بس حقه دوایي نور څه درک نه لګي ښه ملګرو زموږ سره د دې کور سربراه ناست دی د دې کور مشر راسره ناست دی د هغې مور چې کوم د ارمانونو کوم د سیالو بچی دی هغه راسره دی چې څنګه څه نوم دی کاشف په څه وم کې بچو پلار مې مړ دی ته په څه وم کې سبق وایې بچو څه څه وم کې بچی په اول کې په اول کې او دا راته ووایه بچو چې کله سکول ته ځې که نه مخکې بابا جم دی سکول ته به تلې تال به پیسې درکولې څو به یې درکولې 10 روپۍ به یې درکولې اوس درکوې ولې نه درکوې شوی دی بابا ته نه خفه شوی دی بابا مړ دی اوس څوک پیسې نه ورکوي بچې زما د مور تم نشته چې کله پلار نه وي بچې نو بیا څوک چاله پیسې نه ورکوي په دې لاره باندې خو ډېر شی ماماګان ودرېږي او داسې ځي راځي هغه هم د بابا په شانته کې دي نو هغوی هم پیسې نه درکوي دا ولې نه درکوي بابا دې یاد شي څنګه و بچو زما ښکلی بابا تاله به یې څه راوړه چې ماښام به راتله میوه نور به یې څه راوړه ټپیان هر څه به یې بچو کله چې چا پلار په کور کې نه نو بیا څه نه وي بچې دا خو که چې هم نه هېڅ هم نه د سکول بستر مې هم نه هېڅ هم نه جامې مې هم نه زه خپل بابا ته ډېر خفه یم چې کله ته بابا را یاد شي بچو بیا څه کوې بیا جاړم ښه ملګرو نسیم زاده بچیانو درد د هغوی سوري د هغې چغې به تاسو اورېدلې وي او چې کله پلار جمدی وي نیمګړی نیمه خوا پلار خو هغه د هغې کور سهاره وي د هغې بچیانو یو تمه وي یو امید وي چې او پلار په کور کې شته که هغه په کټ باندې پروت ولې نه وي الله تعالی دې د هېچا پلار زکی نه
کنې د پلار د بغیر ژوند ډېر زیات نیمګړی دی. دا بچی تاسو لیدی شئ دا د هېڅ هم نه دی، خو په دې خبره پوهه دی وایي چې کله پلار په کور کې نه وي نو بیا په لاره چې دا کم ماماګان تېرېږي هغوی چاله پیسې هم نه ورکوي، بیا د سکول بسته هم نه وي، بیا د سکول پیزار هم نه وي، جامې هم شلېدلې وي او ډوډۍ هم په کور کې نه وي. ولې پلار داسې یو سرمایه ده چې دا د غریب سړي د بچي، دا د مالدار سړي، بلکې هر بچی چې نو د ژوند سرمایه پلار دی. چې کله پلار په ژوند کې نه وي نو د ژوند هېڅ رنګونه نه وي، چې کله پلار نه وي هېڅ پاتې نه شي، ځکه چې د هغوی تعلیمونه، د هغوی خوشحالۍ، د هغوی هر هغه رنګین محفل نیمګړی شي، هغه پیکه شي، د ژوند نه هغه خوږې خوشحالیانې لاړې شي، ژوند ټول پیکه پیکه پاتې شي. ولې چې د پلار سره د بچو زړه ډاډ وي او ډېرې خوشحالۍ او ډېر رنګونه کور ته راځي. که د دې کور خبره وکړو نو که دا برګې تاسو کتی شئ په دې کې هېڅ نه دي پاتې، علاوه صرف د هغې لرګو د هغې بوستکو نه دا ختمې دي، کور پردی دی. او که په ما تاسو دا دومره خوله وینئ نو د هغې وجه یوازې دا نه چې په پاکستان کې بجلي نشته، بلکې دلته کې پنکه هم نشته. په دې دومره تیز دور کې یو ځل بیا خبره هغې ځګي له راځي. الله دې ستاسو حجونه او عمرې ډېر ډېر مبارک کړي، خو لږ دې طرف ته هم سوچ پکار دی. دې بچیانو سره هم لږې خوشحالۍ شریکول پکار دي. ولې چې زما او ستا بچم ګاونډ کې یو بچی په دې سخته ګرمۍ کې بجلي په کور کې شته خو پنکه نشته او ژوند کوي، په دې کې د دې بچي هېڅ ګناه نشته چې پلار ته الله تعالی اخیستی دا امتحان په ما او په تا دی، خو چې آیا موږ په دې امتحان کې پاس یو او که فیل یو. وروز د آخرت پر دې بچي د سکول د چا نه تپوس کېږي، د دې بچي د ډوډۍ به د چا نه تپوس کېږي، د دې پنکې به هم د چا نه تپوس کېږي چې د خور شپه ورځ داسې په ګرمۍ کې تېروله، هغه پنکه د چا په اختیار کې وه، دومره د چا وس نه کېدو چې ورکړی وې، دومره په دې چم ګاونډ کې به چا پیرچل کې څوک نه و چې د دې خور ته ویلی چې راشه خورئ دا یو پنکه واخله، که بجلي کله وي یو ګنټه نیمه خو به دې په راحته تېره شي. هغه بچیانو د سکول چې کومې سکول ته لاړې شي د هغوی د سکول د جامو درک نشته، د پیزارو نشته، وایي نورې ماشومانې چې کومې راځي د هغوی هر څه بل شان وي، موږ ورته ډېر زیات خفه کېږو. ولې په معاشره کې یتیم بچی داسې در په در دی، خاورې په سر دی. چې په یو کور کې پنکه نه وي نو نور به په هغې کور کې څه وي؟ دا فیصله هم په تاسو پرېږدم، اختیار یې هم تاسو له درکوم. ما او تا خو دا شوق لرو چې موږ د کولر ته کښېنو، موږ د اے سي ته کښېنو، ایر کنډیشن ته دې کښېنو، په ګاډي کې هم په ایر کنډیشن ګاډي کې دې وګرځو. نو که چېرې زما او ستا پرې دنیا کې دا حق کېږي چې موږ اے سي ته ژوند تېر کړو نو د دې خور د دې پنکې حق هم نشته. دا حق د چا سره دی؟ دا سوال زه ستاسو نه کوم، جواب به یې هم زه ستاسو نه ستاسو په قیمتي کمنټس کې غواړم. د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ ملګرو، خو ژوند د دې حده پورې ژوند نه دی چې سهار یو انسان پاسي خپله دکانداري، خپل ګاډی، خپل هوټل، هر څه چې وي هغه مزدوري وکړي، مازدیګر راشي خپلو بچو له 200 روپو په هغوی باندې وخوري، څه ورله بچت کړي د سبا دپاره، او سهار بیا لکه د ATM مشین پاسې خپلو بچو له منډې تړلې وهي. نه، دې ته ژوند نه ویلې کېږي. نو د ژوند مقصد دا دی، نه موږ دنیا ته دې له راغلي یو چې ډېره ووایي خپلو بچو له، خو په آخره کې به دې په خپله خالي لاس ځو، بلکې ژوند مقصد دا دی چې داسې خویندو سره، داسې بچیانو سره به هغه خوشحالیانې شریکو که سبا زموږ ساګانې نه وي نو چې زموږ نه مخکې یو داسې عمل تللی وي چې زموږ او ستاسو د نجات ذریعه وګرځېږي. د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ ملګرو، حج عمره ډېر ښکلی عمل دی. الله تعالی دې زموږ او په تاسو په ټولو باندې د الله تعالی دا ښکلی کور ولیدی کړي. خو په هغه ځای کې هم د دې بچیانو دپاره ډېرې دعاګانې کوئ. او که چېرې په حج عمره باندې ما او تا 8,000 روپۍ لګو او په هر کال باندې ځو نو په کار دا ده چې څنګه موږ حج له کوټه وباسو په خپل ژوند کې چې د داسې بچیانو حق هم موږ وپېژنو، او دا حق که چېرې موږ وپېژنو نو داسې بچیان به بیا د بغیر پنکو نه، د بغیر پیزارو نه او داسې د اوښکو سره هېڅ کله هم ژوند تېر نه کړي. ولې چې زما او ستا خیرات زکات په 2-3 شیزونو باندې دی، یا خو په ووټ دی، یا خو په مخ لحاظ دی، یا خو په دکان کې هغې نوکر ته میلاویږي چې کم له موږ د 100,000 روپۍ 15,000 تنخوا ورکو، خو په زکات کې وله 40-50,000 ولکو، کوټه وله هلته برابر کړو، هغه نوکر هم د زکات هغې میاشتې ته ناست وي چې ما ته خپل سیز په دې میاشت کې پوره کېږي.
نو دا د ژوند مقصد او د زکات قاعده قانون بالکل نه دی. ولې چې د زکات اول حقدار دا کونډه خور ده، اول دا یتیم بچی دی. ستا سره به دکان هغه نوکر هغه وروسته نمبر دی، اول نمبر د دې خور دی. د دې ضرورتونه پوره شي نو بیا به په دکان باندې هغې نوکرانو له هغې مزدورانو له زکات ورکو چې کوم 100,000 روپۍ میاشت خو ځان له ګټلی شي، بجای د دې چې یو کور ته په کال کې هم 100 روپۍ نه راځي، په میاشت کې ورته هم 1 روپۍ نه راځي. شاید که زما دا خبره په ډېرو ملګرو بده لګېدلې وي، خو که زه حق نه ویم نو تاسو بالکل ووایئ چې او دا خبره دې صحیح نه ده. قرآن کې په حدیث کې مو تاته څه وایي؟ من آمن بی من بات شبانا و جاره جایون. هغه انسان وایي زما په امت کې نه دی کم سړي چې په مړه خېټه شپه تېره کړه او د هغه ګاونډي نهر پاتې شو. دا بچې نن نهر شپې تېروي، د دو حق د چا سره دی؟ زما او ستا سره دی. خورې زموږ یو تنظیم د اخلاص والبر ارګنایزیشن، په هغې کې د دنیا په ګوټ ګوټ کې مسافر ژوند کوي، ډېر د سختو سره دي. خو هغوی وایي داسې بچیانو هغې خویندو له ځان ورسوئ چې کومو له څوک نه وي رسېدلي، د چا د تپوس څوک نه وي، د چا د سر سوری نه وي، د کومو بچیانو په سر چې د پلار لاس نه وي. هغې خلکو د طرف نه راغلی یم، دا څه لږې پیسې دله اوس تر کومه د دې بچیانو چې څه ضرورت وي د کور دال صابون چې وړه غوړي هغه پې ورته واخله. ډېر زر دی چې بیا به راځم هغه مسافر هغه وروڼه به درسره ډېرې زیاتې خوشحالۍ شریکوي. چا چې الله پیسې را لېږلي هغوی به د پسونو دعاګانو کې یاد. الله پاک دې خوشحاله کړي، الله دې خیرات قبول کړي، الله پاک دې ستاسو عزت نصیب کړي. زما خو نور ستا سره نشته. خلکو کالي دوی خلک په ګاونډ کې سوال وکړي وایي ماله به راکړي، تمه مې شته را به وړي. نو زما خو هغه تمه هم نشته، عمر مې شو، د عمر به زه چاته سوال وکړم؟ خو بس الله مې سره کړی ناسته یم. نو چې ستا داسې امداد هم را سره وکړو نو الله هم خوشحاله کړه، الله هم دا په اخر په کار کړه، الله پاک هم په دنیا خوشحالۍ او په اخر خوشحالۍ درکړه. ښه ملګرو، اته کسان په دې کور کې 1 روپۍ مدن نشته. کوشش وکړئ د اخلاص اواز جوړ شئ، د یتیم اواز جوړ شئ، د هغې کونډې خور اواز جوړ شئ د کومو چې د ژوند ډېر د سختو سره دی. او کله چې بچې په ژړا شي په روټۍ پسې نو د هغې بچي نه هغه مور ډېره زیاته ژاړي. ولې چې د ژړا نه د اوښکو نه نور څه وینه. ښه په دې کې ملګري وایي پروګرام تاسو ډېر سخت کړئ. د پروګرام ما د بچي نه تپوس کړی نه وي، خو چې د پلار ذکر راشي نو د هغه اوښکې د هغه په ګریوان بهیږي. سخت پروګرام موږ سختو نه، خو دا کور سخت وي، دا درد ډېر زیات ګران وي. او کله چې دا بچي درد نشي زغملی د پلار نوم راشي نو هغه زور او هغه سختي بیا د اوښکو یو سیلاب جوړېږي او ستاسو د وړاندې بهیږي. د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د کیمرامین عمر عیاد سره الیاس سهار الله ورکړي اجازت. د لوی الله په امان. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.